ابراهیم بن ادهم رحمه الله څومره یو لوی بزرگ تیر شوی اکابرو کې لوی بزرگ او د الله رب العالمین د قربت او د الله د دوستی او د تعلق د پاره بادشاہی پرې خدا فرید الدین عطار رحمه الله تذکرۃ الاولیاء کې د ابراهیم بن ادهم رحمه الله د بادشاہت او د بزرګۍ د دوانو بیان کړي. ابراهیم بن ادهم رحمه الله په خپل کور کې پر خپل محل په خپل بستر آرام کوي نو د چت د پاسه د چا د خو کشاري واورید نو आवाज ورک شو کې نو چې د چا د خو د کشاري اوریدلو ناغه ورلا یو نو واغه چې د پیجندو د ملګریو چې زه پلان کېم وې د چت د پاسه سکه په زمانہ اخرى خطلې بر هغه ګورم. ابراهیم بن ادهم رحمه الله ورته فرمای چې اوخ چت څنګه تللې دي پچتونو خان نه ملاويږي نه هغه کس ورته په جواب کې وای چې بیغمه کېدل او په بسترو باندې جداسي پروتي ودای کنه او د بادشاہي په تخونو ناسي نو پدې خدای چاته نه ملاويږي قرباني ورکه عبادتونه وکه مجاهدی وکه. ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه چې دا جواب او دا خبره واورېدا انتهایی حیران شو او دې خبره په دې کې اثر وکړو. و چې کله سبا شو پتاغ باندې ناس دي او نوکران او وزرام حاضر دي و یو کس دربار ته حاضر شو او دا چې کله یو طرف ته ګوري کله بل طرف ته ګوري خدا چې کوم کس رالی دا داسي وحشت والو باروبو خلق تیریدل او ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه په شپې کوم حالات راغلی هغه په ذهن کې او دا بارو بکس چې ولید نو نورم په باندې روغ او ير رااله. ابراهیم بن ادهم رحمه الله ورته وایي سکه دلته سګوره نا تاسو ته وایي مسافرخانه ګورما چیسار شم پکې. ابراهیم بن ادهم رحمه الله او فرمایي دا مسافرخانه نه دا محل دی دا د بادشاہ زیری د بادشاہ تخ لګیدل دی. هغه کس ورته وای وای بادشاہ ته ویاو وای ستانه مخ کې سوقو وای زما پلارو داغه نه مخ کې سوقو دا غپلارو داغه نه مخ کې سوقو دا غپلارو اغي بادشاہت کړي په دې محل کې پاتې شي وی دی وی او وی شو وی نمبر په نمبر ته لاړو او ویوسته او ستانه بعد بسو کې وی زما زوی وي وی ته بس کې وی زبته مزم نو دا کس چې کوم راغلو ابراهیم بن ادهم رحمه الله ته وی مسافرخانه دې ته وی نو مسافرخانه کې خصوص همیشه نه پاتې کیږي او دې په سفر رواني او سورلي ساعتونه لمحات د خپل ضرورت تیر کی او بیا د هغه کوټه او د کمرې نه روان شي داغه سرای نزي وې دې ته مسافرخانه وای کنه خدا مسافرخانه را. ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه باندې دې خبر نورم اثر وشو تر دې پورې چې د خپل بادشاہت پرې خو او بیا په کلونو کلونو عبادتونو او ریاضتونو شروع کړو او بیا مکه مکرمه کې هغه خپل ژوندۍ تیر کړې په عبادتونو کې.